نو دته به هم الله د شهادت مرګ نصیب کړي. دا شهادت دسې آسان نه دی جی چې بس په اسانه به ملو شي. قسم به خدای د صحابو زندگی وګوره په جړه جړه د الله نه غوسته دی. شیخ حسن جان شهید رحمه الله بارک راضی چې کله شهید کړي شو نو شیخ ادریس صاحب بیان کې فرمایل ویجاړه ما په خپل لیدل د شیخ حسن جان شهید رحمه الله چې د بیت الله شریف غلاف نیول او جړل او چغه واله شي یا الله مال شهادت مرګ راکړي یا الله د شهادت مرګ راکړي. شهادت خود د الله نه غوښتو چې رب ذل جلال وت شهادت ورکو نو د څه خبره جاړي. د شهید روح چې دی دا په جنت کې دا یو مرغه د یو مرغه شکل اختیار کی او چې چرته خوخي الته لګیا وي چکرې وي خوراک سکا چرته چې داغه ته تطلو اجازه ته الته بغرزي بیا خپل مخو تراشي په خپل ججور ډکی ججور روړي ولته کینی. شهید سره دا معامله ده. حدیث مبارک کې راځي رب ذل جلال با اعلانو کې په جنت کې چې زما بندگانو څه ضرورت درته نور شته نور نعمتونه دل درکم نو ټول به وایي چې یا الله دومره نعمتونه دې راکړي دي چې دا غې نه پس پم لاس نعمت باقی پاتې سه. نو تاسو کې دسه سوچته مفهوم حدیث دسه چې دې دنیا ته واپس ولېګم نو څومره خلک وفات شوي ټول به انکار وکړي چې یا الله دنیا ته ملګا دا د مزو چرشو ژوندۍ د په جنت کې دا چرته پرې غوستې شو. صرف شهید برامه ته شي چې یا الله خدا سے ممکن وی واپس دنیا ته تلل نو مال اجازت را کې ما دنیا ته اولې کا صرف دا چاہت مې ده چې زل لاشم دنیا ته او ستا پنوم باندې واپس شهید کړې شم او بیا جنت ته راشم. بیا می دنیا ته ولېږي او ستا پنوم باندې واپس شهید کړې شم او بیا دنیا ته راشم. د شهادت په وخت کې چې شهید ته کم خون او لذت محسوسيږي کنه دا بده ته په جنت کې نه محسوسيږي. د دې وجه نه بدا بیا خواهش کوي چې زه واپس لاړ شم او د الله په نوم باندې شهید شم. نو د الله نه شهادت غواړو. د فلسطین مسلمانان نن سبا د دې حالاتو نه تیریږي ډېر مظلومان دي د شهادت په اعلی درجه باندې فایز کیږي خو لیکن زمونږ او تاسو امتحان دی. مونږ او تاسو هغه د پاره سوکل آیا جهاد بالنفس هم کړی دی جهاد بالمال هم وکړو او کو جهاد باللسان هم وکړو. رب ذل جلال ته خو به یو ورځ مخامخ کېږو تپوس پکې چې زما په دغه امت بندگانو باندې تکلیف او کفار په مسلطو تاسو کړی دي. مونږ سره دومره جواب هم نشته چې یا الله یو 2 رکعات هم کړی دی او تا تم جړلو دا غي د پاره چې کم از کم دا غوي د پاره आवाज وچت. جهاد بالمال کو اغي سره د چاندي په صورت کې اغي سره د کپړو په صورت کې اغي سره د دوی په صورت کې د اشیاء خوردنش په صورت کې د اسلحه په صورت کې چې راځه څومره وسکیږي هغه مرو. یا جهاد باللسان کو دا غوي د پاره आवाज اوچت کو په سوشل میډیا باندې وي په منبر باندې وي په مسجد کې وي په بازار کې وي په کور کې وي په هر مرحله کې وي دا غوي د پاره आवाज اوچت کو دا غوي د پاره دعاګانې غواړو الله ته وجاړو چې سنا څه خو مونږ سره یې کنه د دلیل په تور شي الله زمون وس کې دا ودام کړی دی دین زیات وسم نو دې د پاره आवाज اوچت کو. زمام ان شاء الله نیت ته هر دعا کې دې کم از کم شامل حال وساتو. تاسو هم کم از کم په دعاګانو کې خو بخل نه دی پکار دا خدار چا واسطه کنه کو بده کې مونږ بخل کوو بس یا خډیر پاتې. مفتقی عثماني صاحب فرمایل چې اوس مونږ دا وی سره امداد نه اختیارو څه قسم نو بیا خو ځان ته مسلمان هم نه دی ویل پکار. نو د جهاد جذبه پزړه کې ژوند دی وساته هر کله مقراله ان شاء الله حاضر به یو د الله په دین باندې جان مال اولاد هر څه قربانولو ته تیار هر قسم حالات راشي. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.